عزتمندو چې کوم حالات راځي دا زمون او تاسو د لاسونو د وجه نه راځي. یو حدیث پاک کې راځي اذا اراد بالعباد نقمتا، وی چې کله الله رب العزت خپل بندګانو له عذاب ورکول غواړي، چې کله الله رب العزت خپل بندګانو له عذاب ورکول غواړي نو بیا څه کوي؟ امات الاطفال، الله رب العزت واړه ماشومان هم وجني. ولی ځکه د واړه ماشوم سره د انسان سینه دردېږي. دا ولې داسې کوي؟ ځکه داسې کوي د الله رب العزت نه موږ لاندې یو ډېر زیات زمنګ نه زمنګ بچی لاندې دي. نو الله رب العزت ته یو سوچ او فکر درکړي چې ګوره انسان ستا یو وړوکی زوی مړ شو، ستا یو وړوکی زوی او دردېدلو، تا ته دومره تکلیف میلاو شو، حالانکه دا زویم تعالی ما درکړی دی، دا کم بدن نه چې تم ما پیدا کړی، د ستا نه غذا ما پیدا کړی دا، نو ما درکړی بچی تا نه لاړو ته دومره خفه شوې. نو سوچ کوه انسانه ته ما خپله پیدا کړی، د ځان دپاره مې پیدا کړی، ستا بچی کیدی شي تو سره ښه مو کې او ستا په کار رانشي، او بیا هم عزتمندو او ته ما ځان دپاره پیدا کړی. نو زما بنده ته په خپل بچي باندې خفه کېږې، دقه شان زم په تا خفه کېږم چې ته زما نه منې. نو امات الاطفال، الله رب العزت چې کوم دی بیا ماشومان هم وجدي، ماشومانو باندې عذابونه راځي. وعاقم ارحام النساء، او الله رب العزت بیا شنډې ښځې پیدا کوي، کوشش کوي ښځې بچی نه کېږي. دا د الله له طرف نه عذابونه وي چې کله ډېر داسې وي. یو خدا د یک دوکه یو ځکي نه وي، دا د پیغمبر زمانه کې مو چې د چا به بچی نه کېده، د صحابو زمانه کې وو. خو نن سبا عزتمندو تاسو لاړ شي ډاکټران وګورئ، دومره خلک بې اولاده دي. ټیک ده یو طرف ته اولاد زیات دی، خو بل طرف ته شڼ خلک هم ډېر زیات دي. واعقم ارحام النساء، او الله رب العزت شڼډې ښځې پیدا کوي. نو فتنزل النقمه، دقه طریقې سره د الله عذابونه راځي. وليس فيهم مرحوم، وی په دې کې بیا الله رب العزت په چا باندې رحم نه کوي چې دا فلانې دی، دا فلانې دی، دا فلانې دی. د مولا به هم نه کېږي، د عالم د ښه سړي به هم بچي نه کېږي، او دا شان عزتمندو ښې ښځې به وي، شنډې به وي. نو د هر چا د عذاب ورکولو طریقې، لکه د پولیس والا خپله طریقه ده، د فوج خپله طریقه ده، د امریکې خپله طریقه ده، د پاکستان د سزا ورکولو خپله طریقه ده، د الله رب العزت د عذاب ورکولو خپله طریقه ده. الله رب العزت خپلې طریقې پیدا کړي. یو روایت کې راځي چې کله انسانان اذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني، وی چې کله هغه خلک چې ما ښه پیژني، لکه مسلمانان یا عالمان یا نیکعمله خلک یا کم خلک چې الله مني، وی چې کم خلک ما پیژني او هغه زما پروا نه ساتي او هغه زما فرمانی کوي، اذا عصاني چې کله خلک عصیان کوي، نافرمانی کوي، من هغه څوک یعرفوني چې ښه زما معرفت هم لري چې الله شته او د الله دربار شته او الله ته حاضري شته، الله پیژني. نو الله رب العزت بیا هم زما نه مني، سلطتو زه مسلط کومه علیهم په هغه خلقو باندې من لا یعرفوني، داسې خلک پې مسلط کومه چې بیا ما هم نه پیژني. یعنې څه مطلب؟ ظالمان خلک، بیا ظالمان خلک په دې باندې مسلط کو. نو دې وجې نه قاضي ایاز رحمه الله دا جمله ویلې ده، او روایتو کې وی داسې راغلي. یو ځل موسی علیه السلام الله ته عرض کوي، یا رب انت فی السماء ونحن فی الارض، ای رب زما ته خو اسمانونو کې، مونږ خو په ځمکه باندې یو. فماذا علامت رضائی، فماذا علامت سخطک من غضبک یا رضائک من سخطک، یا الله ستا د رضامندۍ او ستا د دشمنۍ او ستا د غضب څه علامت دی؟ مونږ ته به څنګه پته لګېږي چې ته راضي او خوشحاله، او څنګه مونږ ته پته لګېږي چې ته ناراضه؟ الله رب العزت وی ورته ویلي، موسی اذا استعملت علیکم خیارکم فهو رضائی منی عنکم، اے زما موسی بندگانو تم زما وایا چې کله زه راځي ما نو زه بهترین او ښه حکمرانان په تاسو مقرروم. واذا استعملت علیکم شرارکم فهو علامة سخطی علیکم، او چې کله زه تاسو باندې بد حکمران
ظالم اقتدار والا، ظالمان افسران، ظالمان مشران، ظالمان حکمرانان مقرر کم، نو دا زما د غضب او زما د ناراضګۍ علامت دی. څومره زمانې وشوې عزتمندو زمونږ سترګو خو حکمرانان ونه لیدل، څومره زمانې وشوې زمونږ مشرانو ګیلې کولې، وایي موږ چېرته ښه وخت نه دی لیدلی، موږ هم عزتمندو ګیلې کوو، موږ هم چېرته ښه وخت ونه لیدلو. دقه شان زمونږ بچي دي په دې حالاتو کې غټېږي، دا به څه کېږي؟ نو دې وجې نه عزتمندو دې خبرو ته سوچ کول پکار دي. حکومتونو له او د ټولو څیزونو له حکمرانانو له سوچ کول پکار دي.